ما د وخت او دو سړو لغاړه ورکړه خپ مینا میتر خو لغاړه ورکړه خپ مینا میتر خو لغاړه ورکړه چاچی خادت ری زرمندلې نوا ما هغوس پیرو سلو لغاړه ورکړه زپزان باندې مینو سره لاړم ما سو غټو مجبورو لغاړه ورکړه ما سو غټو مجبورو لغاړه ورکړه لیون توبرا کې من ما چې سیواو لیون توبرا کې من ما چې سیواو وقت بے وقت میں از غولا غاڑا ورکڑا وقت بے وقت میں از غولا غاڑا ورکڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا الخیام نیوز ډیرو ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ګورئ الخیام نیوز کوزدر او زه یم ستاسو ملګری واجد مشال زما ملګرتیا کوي زما ملګری ابو اسحاق اظهار الله او د کیمرې ملګری دی را سره د کیمرې په شا معاذ الله ګرانو ملګرو غالب ډېر پخوا یوه خبره کړې وه په شعر په ژبه کې چې تنگدستی اگر نه هو غالب تنگدستی اگر نه هو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے او د هغه د خبرې مطلب دا و چې که غریبي نه نو صحتمندي او تندرستی دا د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی او غالب خو امام الشعراو د هغه دا خبره ډېر ځای نیسي او ډېره د کار خبره ده خو هله چې تنګدستي نه او هغه کور یا هغه سړی هغه رور چې د هغه یو تنګدستي د هغه غریبي د هغه د رزق وس نه رسي نو هغه به او بل هغه ته بیماري په کور کې نو د هغه به د ژوند که عذاب به دغه هر څه به تاسو ته نن په دې ننني پروګرام کې ښایو نن موږ راغلي یو ورسک ته په کوزدر ورسک کې زموږ یو ملګری جمیل لالا اوسي چې د هغه دغه ماشوم زوی چې زموږ سره ناست دی عیان علي هغه د زړه بیمار دی او دا څومره علاج یې شوی دی څومره پیسې پې لګي او جمیل لالا دغه خپل د ژوند ضروریات څنګه پوره کوي د هغه دغه د کور دغه خړې برګې خو تاسو د کیمرې په سترګه لیدی شئ خو د جمیل لالا ژوند پوښتو چې هغه د خپل ژوند د رزق دا کم درک چې دی چې د هغه د رزق د کم ځای نه پوره کېږي او دغه علاج د عیان علي دا علاج روان دی که ولاړ دی که کېږي نو په دې باندې څومره پیسې لګي د دې پیسو غم به څنګه کېږي دا هر څه د جمیل لالا نه تپوس کوو السلام علیکم وعلیکم السلام لالا څنګه حال دی صحت هم ښه دی خیر دی شکر دی زمونږ د کتونکو ته لږ ووایئ چې تاسو د کوم ځای سره هم تعلق دی او کار څه کوئ زه خو په خپل ځاني د تاڼې اوسېدونکی یم دلته مې کډه راوړې ده ورسک ته او په دې ورسک کې مې 8 کاله وشو په خپله د دې باغونو کار کوم خو د سیزن خبره سیزن 3 میاشتې ختم شو اوس دغه دیاړي مزدوري کله یي کله نه او باقي د ماشوم زوی مې دی جمیل لالا تاسو باغونو کار کوئ په باغونو کې دیاړي مزدوري کوئ دیاړي مزدوري نو دغه تاسو ته څومره دیاړي درکوي د ورځې چې کله سیزني کاري نو تاسو له څومره دیاړي درکوي موږ له دغه 800 روپۍ راکوي 800 روپۍ درکوي جمیل لالا او ته دلته د کرایې په کور کې اوسئ او ستا بچي دي د هغوی د رزق دغه بیمار زوی دی نو دا ضروریات ته څنګه پوره کوي دا خو ډېره ګرانه نه ده نو بس ګرانه ده بس د خدای په پړو باندې کېږي نو بس کله یو امداد کړی کله بل امداد کړی او د خلکو ته مې هم ډېر وویلې سرکاري خلکو ته خو تر اوسه پورې لکه چا هېڅ وخت کار ونه ړخو نو اخر دا دی چې اوس د ټي وي هلته جمیل لالا وایي
وایي ډېره ګرانه ده، ځکه چې د سړي 600 روپۍ دیاړي هغه کور له وړه اخیسته غواړي، بچو له جامه په اظهار کول غواړي، او چې بیا په کور کې داسې غټه بیماري چې د سړي ماشوم زوی د زړه بیماري، نو یقینا دا خبره خو ډېره زیاته ګرانه ده. دلته خو دا ژوند کول انتهایي ګران دي، دا خو یو قسم د مسایلستان دی. او بیا جمیل لالا د خلکو نام ګیله کوي چې خلکو ته مې ویناګانې وکړې چې کم بااثره خلک دی، وسې کېږي، سیاسي خلک دی، زمونږ پې حق دی، هغوی هم ځان ناغرضه کړی دی. نو دا به څه کېږي؟ زمونږ د دې خوارانو او د دې غریبارانو دا علاجونه به څنګه کېږي؟ د دوی د رزق دا غم به څنګه کېږي؟ ما ته خو هېڅ لار نه ښکاري. جمیل لالا د ایان تاسو څومره علاج کړی دی او د کم ځای نه مو علاج کړی دی؟ یاره د حیات آباد کمپلیکس نه مې علاج کړی دی یو کال، او بیا مې پې وس نه راتلو، بیخي لکه د کور حالات مې ګډوډ کېدو، بیا مې پرېښی دی او بیا مې بس په خدای پرېښی دی. ما خدای ته راغوستې ده ته به پوره کړې. لویه خدایه ته مې محرومونه ښه خبرې، لویه خدایه ته مې محرومونه ښه خبرې، زه به درته څه وایم چې دا راکه او دا را. یو طرف ته دغه غټې غټې موټرې دي، غټې غټې بنګلې دي، هغه خلک چې د ژوند ټول سهولیات ورته اویلیبل دي، میسر دي، څوک په کپن پورې اریان دي، په تختو پراته دي او د چا خوښېږي نه چې کومه جوړه واغوندمه. ګرانو کتونکو، دغه د جمیل لالا خبرې تاسو واورېدې، د دې ایان علي علاج به کول غواړي، د ده ژوند بچ کول غواړي. د دې دپاره د الخیام نیوز د ملګرو ستاسو نه غوښتنه ده چې د چا څومره وس کېږي چې کوم صاحب استطاعت خلک دی، مهرباني وکئ د دغه ګل د دغه ماشوم ایان علي ژوند بچ کئ، په دې کې د جمیل لالا مرسته وکئ. د جمیل لالا د ټلیفون لیک به د الخیام نیوز چینل په شیشه باندې تاسو ته ښکاري. بیا هم که څوک د دوی سره رابطه ممکنه نه نو د الخیام نیوز چینل ټولې نمبرې به تاسو ته د الخیام نیوز چینل په شیشه باندې ښکاري چې د کم صاحب استطاعت خلک چې دی هغوی ته په ډېره عجزۍ باندې درخواست کوو. دا یو همبل ریکویسټ دی چې مهرباني وکئ د ایان علي په دغه علاج کولو کې، د هغه په ژوند بچ کولو کې د جمیل لالا مرسته وکئ، د ده ملاتړي وکئ. ستاسو به ډېره زیاته مننه. د بل پروګرام پورې د الخیام نیوز ټیم له ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان.